ننم زمونږ په پښتنو کې داسې خلک شته چې ښځې خرڅوي ته به وایې چې نه خرڅوي قسم په الله چې خرڅوي یو سړی چې خور لور چاته ورکي او هغه ته ووایي چې ما ته 1 لک 2 لک 10 لک روپۍ راکا دا ته په کوم دین کې دا پیسې اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې آزاد انسان خرڅ کو داغه عبادت که حج دی که عمره ده که زکاتونه دي که منځونه دي که ذکر اذکار دي که تکبیر اوله سره جمع دي که د مور او پلار سره ښه اخلاق کول دي که صدقه ورکول دي دا یو عبادت دی نه قبلیږي آزاد انسان موتا خرڅو خپل لور خرڅو خپل خور خرڅو ځان خبر که پښتونه دا د ګناه خبره ده پیسې تی والی او هغې باندې ته به غیرت اوړه راوړي پیسې تی والی په هغې پیسو باندې بچي ته واده کې څه کې وایي زه بچي ته واده کوم نو لور ورته خرڅې